ګورو چې دلته کوم غټې پارټیانې دي، جمعیت الاسلام شو، دغه شان عوامي نیشنل پارټي شو، دلته پاکستان پیپلز پارټي کوم آزاد امیدوار دی، دی چې ګورو دا ینګ هلکان دی ودرولي دي. او څنګه چې دی وایي چې اوس هم یو امیدوار کوم دی جمعیت الاسلام هغه جلسه روانه ده. نو موږ ګورو چې دا امیدواران چې راوتي نو دی خدمت په جذبې سره راوتي، دی یې چې وینا ده چې موږ خدمت کوو. خدمت کې دومره لګېدلي دي چې شپې چې دی نو شپې اوس ناوخته ټایم دی او ناوخته ټایم دی او دی لګیا دي جلسې کوي. مطلب دا چې یو خو دی دغه د سټیم نشته دی، بل چې کوم ووټر دي او ووټر هم دی خبرې اورېدو دپاره تیار دي. بالکل دی یو خبر بریک کوي دلته، او هغه خبر بریک کوي چې د عوامي نیشنل پارټۍ کوم ناراض ګروپ دی هغوی سره میټینګ روان دی. د جمعیت علماء اسلام امیدوار قاری اختر مولانا قاری اختر منیر حقانی او نور علماء کرام دې ټایم کې خانشیر ګړی کې موجود دي. ګرانو کتونکو دا یو غټ بریکینګ نیوز دی د دې علاقې لپاره، تحصیل پبو دپاره، چې د عوامي نیشنل پارټۍ کوم ناراض ګروپ و ذوالفقار عرف بټو، نو دا هغه د ناظم پاتې دی سابقه، او دې ټایم کې ورسره مذاکرات شروع دي. نتیجه څه راوځي موږ به تاسو ته بیا په دې شیشه شیر کوو. تاسو خپله خبره دي فهم بھائی، موږ چې جمعیت الاسلام چې کوم کینډیډیټ دی اختر منیر حقانی، دا ډېر زیات اکټیو دی، د ډېر زیاتې جلسې روانې دي او شپې ورځې هم روان دي، شپې هم روان دي. څنګه چې اوس خانشیر ګړي دغه رالو جوړ توړ روان دی، هغه روان دی. بل عوامي نیشنل پارټي چې کوم ناراض کوم دغه دی ملګری دی ذوالفقار علي بټو، هغې باندې ډېر وخت نه جمعیت الاسلام چې دی رابطې دی ورسره شروع دي. حاجي نواب چې دی کله جمعیت الاسلام کې شامل شوی دی، نو دا پارټي چې دا ډېر په مخکې بوتله په بي تفصیل کم ایریا د پای کې، او دغه شان چې دی هغه بټو سره مذاکرات روان وو. او دې نه مخکې چې لکه موږ ته اطلاع میلاو شوي چې مذاکرات چې کوم دي کامیابۍ په روان دي، خو اوس چې کوم اطلاع راغله یو څومره الیکشن دغه ماحول نږدې کېږي، دغه شان د علما کرام چې کوم دي هغه یو اهم وفد ورته لاړ دی، هغه بټو سره مذاکرات شروع دي. او جمعیت الاسلام کوم امیدوار دی اختر منیر حقانی، هغه حمایت لپاره رضاکونو لپاره هلې ځلې روانې دي. او چې څنګه خبر بری شي څنګه تاسو یا موږ خپل ناظرینو ته یو، خو موږ یو چې دوه جماعتو کوم الاینس دی، مسلم لیگ نون ورسره سپورټران دي، اتحادیان دي، نو دې سره جمعیت الاسلام چې دی سرګرمیان ډېر زیات سیوا شوي دي. پهله موږ دا ویلي دي چې دی مخکې صوبایي کوم مشران آب راتو، اوس مرکزي کوم مشران دي هغوی ورته راځي، دی کوم دی کمپین دی چلی، ډېر زیات ریسپانس میلاویږي ورته. دغه شان موږ ګورو